سورة حجر وجد تسمیه مخی آیت کی براشی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. حجر دا د یو وادي نوم دی کوم چې د صالح علیه السلام قوم سمودیان دلته اوسېدل. ترتیب عثماني دا صورت چې دی 15 نمبر صورت دی. ترتیب نزولی 54 نمبر صورت دی. نازل دی دا صورت وروسته د صورت یوسف نه. کلمات د دې صورت چې دي 654 دي او حروف د دې صورت چې دي 2200 دي. ربط مختصر د صورت ابراهیم سره دا دی. صورت ابراهیم کی آخره کی آیت راغه هذا دا قرآن کریم چې دی بلاغ للناس، ای تبلیغ للناس، تبلیغ دی رسول دی د پاره د خلقو. دا قرآن کریم نصیحت دی دا قرآن کریم د پاره د خلقو. او د دې صورت په ابتدا کې راځي تلک آیات الکتاب، دا صورت چې د آیاتونو د کتاب دی یعنی قرآن کریم. بل مختصر ربط دا دی مخکې صورت کې عذابات د آخرتو، په دې صورت کې د عذاب علت بیانوي چې دا عذاب ولې راځي په دې باندې. بل مختصر ربط دا دی په صورت ابراهیم کې پیغمبر علیه السلام ته نسبت شوی و د ساحر، او په دې صورت کې نسبت کوي دا کافران د مجنون العیاذ بالله. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را والله اعلم بمراده. د دې په معنا مراد باندې الہ العالمین خپويږي. تلک هذه دا صورت چې آیات الكتاب، آیاتونه د کتاب دی، و قرآن دا عطف دی په کتاب باندې. تلک آیات و قرآن مبین، دا آیاتونه د کتاب دی او قرآن مبین دی. مبین معنا واضح دی، واضح دی، حلال او حرام حدود او احکام ټول واضح دی پدې کې. و قرآن کې عبدالله ابن عباس صاحب دا واو د پاره د قسم ګرځي. و قرآن وی قسم می دی په قرآن باندې چې تلک آیات الکتاب، دا صورت چې د آیاتونو د کتاب دی. مبین خکارا واضح. ربما ربا خپل معنی للتقلیل راځي لګ، اکثر د دې استعمال راځي په معنا د کمی خبري تکثیر سره زیات. رب داسې هم ویل شي کله کله رب، لکه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. کله کله قاری قرآن ویا خو قرآن په لعنت ویا. او کله رب په معنا د کثیر راځي، دلته په معنا د کمی خبري تکثیر سره دی. ربما مانا ډیر کرتی ودو محبوب وګڼي الذين کسان کفرو چې کفر کړي دي. کله چې عذاب وویني څه شی محبوب وګڼي. لو کانوا تمنا بکی کاش شوی دي مسلمین مسلمانان په دنیا کې، دا به محبوب غني. تمنا بکی کاش مونږ مسلمانان وې په دنیا کې. کله چې وګوري مؤمنان جنت ته لاړ شي او دی جهنم ته، دی به وایي چې کاش مونږ مسلمانان وې. رب کریم فرمایي پیغمبر علیه السلام ته ذرهم پرېږده دی لرا. دلته امر کوي، امر دلته د پاره د للاهانت، اهانت دی، سپک کتل دی دی د پاره. کله امر د وجوب د پاره راځي، لکه دو ملګري وران شي خپلو کې، دا یو قصد وکړي چې دا ووهي، دا درېمګړی ورته وي پرېږده دا خو انسان نه دی، نو استهزا د هغې وکړي، سپک یې وګڼي، نو دا کافران بری تعالی سپک ګڼي. نو دلته امر للاهانت دی. ذرهم پرېږده دی لره دی کافرانو لره. یأکلو چې خوراکونه کوي، ویتمتعو عیش کوي، پرېږده چې خپل خوراکونه او عیشونه وکړي. ویلههم معنا یشغلهم مشغول کړي دی کافرانو لره. الامل معنا اوږد امیدونو، اوږد سوچونو، ډېر اوږد عمر غواړي دی مشغول کړي دی، د ایمان نه ایمان نه راوړي. فسوف یعلمون پس زر دی چې دی به پوه شي. وعید شو. مفسرین وایي دا آیت منسوخ دی چې پرېږده دی لره په آیت د جهاد باندې. وما اهلکنا دی نه دی هلاک کړي مونږه من قریة د اهل د قریو ولا لرا الا مگر ولها دی لرا کتاب منا اجل وقت معلوم چې لیکلی شوی دی په لوح محفوظ کې.
نیټه معلومه و دې دپاره ما تسبقو نمخ کی کیږي رب کریم فرمای من امت یو امت اجلها په نیټې خپلې باندې یعنی نیټه د مرګ د دې نمخ کی کیږي وما یستأخرون او نه به رسته کیږي د هغې نه دا نیټه د مرګ یا نیټه د عذاب چې کله به عذاب راځي دې باندې نو نه مخکې کیږي او نه رسته کیږي چې کوم لیکلی شوي وي هغې دپاره وقالو وی دا مشرکان مکه یا ایها الذي هغه کسه هغه ذاته نزله چې نازلولی شي علیه په دې باندې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الذکر منا القرآن و قرآن کریم لرا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویه هغه کسه انک یقینا تو چې لمجنون خامخا مجنون یا ریاض بالله لیونی به یې ورته ویله وی ځکه چې تا دا قرآن کریم ځان نه جوړ کړی دی یاره داسې په دې خبره باندې کلک و د باندې نه یو حکیم راغلی او ډېر معروف مشهور حکیم و تاریخ ابن هشام لیکي حرم شریف ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چا وښودلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وی ته د عبدالمطلب صاحب نسی او عبدالله صاحب زوی مبارک ورته ویل او وی ستا نیکه په ما باندې ډېر ګرانو او زما ډېر نږدې دوست و زه معروف مشهور حکیم یمه چاته کور له نه ورځم ما له خلک راځي جرګې کوي را مخکې شه وی ما ته پته لګېدلې ده چې العیاذ بالله ته لیونی شوی را مخکې شه چې زه دم در باندې واچوم نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسکا شو وی خندله دین بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم آیاتونه ولستل نو دی حکیم چې واوریدل د آیاتونه حیران شو وی زما د الله په ذات قسم وي ما داسې خبرې تر اوسه پورې نه دي اورېدلې دا تا چې کوم وکړل زه وی پوه یم قسم خورم چې دا د مخلوق کلام نه دی دا د مخلوق خبرې نه دي مد الی یدک ابایعک یا محمد صلی الله علیه وسلم لاس دې نږدې کوي پیغمبر علیه السلام زه ایمان راوړم بیا مسلمان شو نو داسې په دې خبره کلک و زړه ته یې دا خبره کوز شوې وه چې دا العیاذ بالله مجنون دی پیغمبر علیه السلام نو بل اعتراض دی کافرانو دا کول چې ولې دا فرشتې نه راځي چې تصدیق وکړي چې دا رسول دی د الله د طرف نه لو ما تأتینا هل لا تأتینا ولې نه راځي موږ ته بالملائکة فرشتگانا ان كنت کچری تو من الصادقین رشتینو نا چې گواهی وکي پر رسالت ستا باندې ولې ناراضي فرشتگان جواب رب کریم فرمای ما ننزل الملائکة ننازل مونږه فرشتگان لرا الا مگر بالحق په حق باندې چې د مرګ ټیم نږدې شي بیا نازلو ها حق د مرګ مبارک حق هم استعمالیږي دا لفظ کله کله یقین استعمالیږي حتی یأتیک الیقین کله چې مرګ راشي نو دا فرشتې راځي وما کانو نوی بیا دې ځن په دغه وخت کې منذرین منه ممهلینا مهلت ورکړی شوی دی له بیا مهلت نه ورکولی کېږي ځکه چې فرشتي خو پیغمبرانو ته دې دپاره راځي چې وحی راوړي جبریل علیه السلام نو عام مخلوق ته چې راځي نو د هغې نه روح قبض کوي کله چې دا فرشتې بیا راشي عام مخلوق ته دې ته بیا مهلت نشته بس روح دې نه قبض کېږي انا یقینا مونږ چې نحنو هم مونږه نزلنا بار بار نازل کړی مونږه الذکر معنا القرآن دی قرآن کریم لرا تدریجا تدریجا نجما نجما نازل کړی مونږه و انا یقینا مونږ چې له دی قرآن کریم لرا لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو د شیطانانو نه د تغییر لفظنا نو انا یقینا مونږ چې له دی قرآن کریم لرا لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو ساتونکیو د شیطانانو نه تغییر لفظي نشي کولی څوک په دې کې ولقد خامخا پتا کیت سرا ارسلنا لګلیو مونږه من قبلک وړاندې ستانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولان مو لګلی فی شیع الاولین من فرق الاولین په فرقې اولنیو کې مخکینی امت کې مونږ دا رسول لګلیو
وما يأتيهم نبرات لو غيلرا دي قوم لرا من رسول یو رسول الا مگر كانوا دي به باغ رسول باندې يستهزئون مسخري به کوله استهزاء به کوله رب کریم فرمای کذالک لک قوم ستا چې تکذیب کوي مسخري کوي پتا باندې کذالک هم دغرنګ نسلکو اچو مونږه هو دی تکذیب لرا دی استهزاء مسخري لرا یا ندخله داخلو مونږه چا لرا دی استهزاء لرا دی تکذیب لرا سکی فی قلوب المجرمین پزړونو د مجرمانو کې دا داخلو مونږه لا يؤمنون پالکون د مجرمانو کې د ایمان نه وروړي به په قرآن کریم باندې او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې قد بتحقیق سره خلت تیر شوی دی سنت الاولین طریقه د اولنیو خلقو تو طریقه د چې هغې تکذیب کړی نو د رسولو نو د هغې طریقه تیره شوې ده بیا به پې عذاب راغی یا سنت الاولین معنا سنت الله فیهم من تعذیبهم عادت د بری تعالی تیر شوی دی په اولینی کوی په د انکار په صورت کې به عذاب راغی بری تعالی عادت تیر شوی دی په اولینو کې چې هغې به انکار وکړو بیا به پې عذاب راغی سنت الاولین طریقه د اولینو یا سنت الله فیهم من تعذیبهم طریقه د بری تعالی عادت د بری تعالی په دې کې د عذاب چې هغې به انکار وکړو عذاب به پې راغی اوس جواب د دې کوي چې دی فرشته ولې نه راځي چې تصدیق کوي تصدیق وکړي د پیغمبر علیه السلام جواب ولو فتحنا کچرې مونږ کلاو کړی وی علیهم په دې کافرانو باندې بابن یو دروازه من السماء د اسمان نه فظلوا منا فصاروا پس ګرځېدلې دي فيه په دې دروازو کې یعرجون منا یصعدون ختل او کوزېدلې د فرشتو په شان دا کافران کدی د پاره مونږ یو دروازه وی ګرځولې په اسمان کې په دې کې کوزیده او ختل په دې کې لقالو بیا بم دی انکار کولو نه به منلو پیغمبر علیه السلام لقالو خامخا ویل بدی انما یقینا خبر ادا د سکرت منا نشکړې شوي دي ابصارنا سترګې زمونږه یا سکرت منا سحرت سحر کړی شوی دی ابصارنا په سترګو زمونږه یعنی سحر شوی دی زمونږ په سترګو باندې بل نحنو بلکې یو مونږه قوم یو داسې قومه مسحورون منا سحر کړی شوی دا خو په مونږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر کړی دی ایوی دی فرشتي غواړي چې تصدیق وکړي فرشتي په رسول الله صلی الله علیه وسلم وی که د فرشتو پشان دی اسمان ته ختلی او کوزیدلی بیا به م نه منل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به م ویل چې په زمونږ په سترګو باندې جادو شوې ده نو دومره زدیان او عنادیان دي دا کافران